رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به هر چا له عملنامه ورکړی شي او په هغه خپل عملنامې کې به دی خپل ښه کارونه او بد کارونه ګوري. نو عملنامې به درې قسمه قسمه عملنامې به یو خو دا ده چې موږ وایو چې یاره په ښی لاس او په کیڼ لاس دغه خو دوه قسمه شو، خو د عملنامې درې قسمه دي، یعنې د دې هغه کیټیګریز درې دي، 1 2 3 هائی سټینډرډ، لو سټینډرډ او بالکل چې دی نو هغه رب. د دې درې قسمه عملنامې دي. یو عملنامه هغه ده چې لا یغفر الله، الله د هغې عملنامې اسم نه بخي، اسم نه بخي، هغې بخښنه اډلا نه کوي. یو د هغې سړي عملنامه ده، الله یې داسې عملنامې نه موږ وساتي. هغه عملنامه ده چې په هغې کې الاشراک بالله، د الله شرک پکې شوی، شرک الله نه بخي، شرک الله بالکل نه بخي. او موږ ټول چې دی نو واړه غټ په مختلف طریقو د شرکیاتو کې اخته یو. الله تعالی دې موږ د دې بد عقیدو نه وساتي. او دا ځکه چې الله تعالی په قرآن کې فرمایي ان الله لا یغفر ان یشرک به، الله ګوره شرک بخي نه، نو شرک نه ځان ساتئ. بعضې خلک اکثر د مولي صاحب نه تپوس وکړي یاره جي پلانی مولي صاحب وایي چې دا شرک دی، چې دا به شرک وي که نه، نو چې پلاني مولي صاحب درته وویل چې مه کوه که نه شرک دی که نه، نو که غټ شرک نه دی وړوکی شرک خو به وي که نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځلې ملګرو ته وی دا ریا نه ده، ریا د چا د خوشحالولو دپاره چې سړی یو نیک عمل کوي، د چا د وجې نه چې یو نیک عمل کوي بل ته ځان ښیي، دا هم شرک دی. نو دا موږ کې کم یو نه کوي، دا خو موږ ټول کوو. نو په دې وجه باندې بعضې وخت کې ملیان علما په یو ځای کې یو کمزوري عام وي، په بل ځای کې نه وي. زموږ په دې علاقو کې اوس نشته دلته چې کوم ملا دا خبرې کوي نو خلک پسې خاندي مولي صاحب ته څه دې راغستي، باباګانو له خلک دلته اکثر ډېر نه ځي. خو تاسو داسې ځایونو ته ورشئ، د په خپله اسلام آباد کې بریمام دی که څه یو دربار دی، غالبا بریمام دی، هغې له زه ورغلم، زموږ ملګري علماو نور موږ ورغلو، نو په هغې کې خلک په سجده پراته وو، یو دوه نه بلا په خاښو واوړېدل پراته وو. او دا قبر چې کوم دی د قبر ته څه کسان پراته وو، نو بالکل غلي ورته ناست وو، او څو کسانو ورته بالکل سرونه لګولي وو. نو موږ خو روان وو، موږ خو صرف تماشه کوله. نو کس ماته وی دا چیله شوي دي، د دې چیله د څونه عمر به کال به 4 ورځې به 4 میاشتې به څونه به ویل دا چیله دي، دا دلته پراته دي، دا خبرې نه کوي، بس همدقه قبر ته ګوري او دا د دې عبادت دی. نو اوس هلته کې یو مولي صاحب پاسي او هغه ووایي چې یاره دا شرک دی. و د اسلام آباد د بریمام نه تر روان یو په تیمرګره کې د مولي صاحب نه تپوس کوي، نو تیمرګرې مولي صاحب نه یې ولیکئ، خو چې هغه مولي صاحب درته ووایي جو عمل پې وکړه که نه. نو شرک وړوکی شرک ان یسیر الریاء، وړوکی چې ریا چې ده نو دا هم شرک دی، نو شرک نه ځان ساتل. نو یو عملنامه هغه ده چې د هغې هېڅ عمل الله تعالی نه بخي، د شرک سره حجونه هم الله نه بخي، نه قبلوي. چې یو سړی شرک هم کوي او حج هم کوي، حج نه قبلېږي. شرک هم کوي او 5 وخته مونځ هم کوي، مونځ نه قبلېږي. شرک هم کوي او د سهار نه د ماښام پورې روژه دی، روژه نه قبلېږي. نو یو دفتر او دیوان او عملنامه هغه ده چې هغه الله تعالی بالکل نه قبلوي. الله تعالی د داسې بد عملونه موږ